لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. قابل قدر محترم مولانا شیخ محمد دین صاحب، نور علماء کرامو، شرکای مجلس او د دې محضرین سیدونکو په میدانونو د الله تعالی حمد او ثنا او شکر ادا کوو او دا خلکو لپاره دعا کوو چا چې دې جومات ته ځای ورکړی دی، چا چې دا آباد کړی دی په خپل مال باندې او دا په خپلو عبادتونو باندې آباد ساتي. څوک پکې څه قسمه خدمت کوي، الله تعالی دې هغه ټولو له اجر عظیم ورکړي. محترمو، د جومات او د مسجد اهمیت دا د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکونه ثابت دی. شعائر الله دي او څوک چې دا آبادوي نو دا اهل ایمان دي. هغه ایمان وي او د ایمان په جذبه باندې د دې تعمیر کوي، د دې ترقۍ لپاره کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد په مدینه منوره کې لومړنی کار هغه دا کړی چې مسلمانان له یو مرکز او محور یې ورته جوړ کړ، مسجد نبوي. د هغې نه بعد الله تعالی تحویل قبله حکم وکړ او د بني اسرائیلو نه الله تعالی دا فضیلت او اهمیت دی سلب کو دی د امت له ورکړ. تحویل قبله کې بنیادي حکمت پکې دا دی چې د یهودو د اهل کتابو ذمه دارۍ دا ختمې شوې. هغې نه چې الله تعالی کوم فضیلت ورکړ او شرافت یې ورکړ، هغه الله تعالی واغستو او دې امت له الله تعالی د فضیلت او شرافت دی ولا ورکړ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هم دکرانګه تاسو ما میانرو امت پیدا کړی، تاسو په ټولې دنیا په انسانانو باندې به ګواه کړئ. تاسو پر توحید او د رسالت پیغام برسوي، تبلیغ به کوئ، د دعوت الله کار به کوئ، امت به یو ځای کوئ، امت کې به اتفاق یووالی به پیدا کوئ او په مشترکاتو باندې به امت را جمع کوئ. او الله تعالی فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو بهترین امت یې او خیر د دنیا او د آخرت ستاسو سره دی. خیر سره خو قرآن دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک دی او دا د امت سره دی. لیکن عملاً په دې وخت کې امت دا مظلوم دی په دنیا کې، دا بے اختیار امت دی. ګوره نبی علیه السلام هر یو خبره حدیث مبارک دا هغه خپل صفات یو دام بیان کړي. اوتیتو جواب الکلم، مال الله تعالی د جامع کلمات دا کولو صلاحیت پاکه الله تعالی کوي. او فرمایي الید العلیا خیر من ید السفلی، برنه لاس ورکون کے لاس، د اقتدار لاس، د اختیار لاس، یو آزاد لاس دا ډیر خلک دا هغه لاس نه چې هغه لاندې دی، هغه محکوم دی، هغه مظلوم دی، هغه غلام دی، هغه سوالګر دی، هغه غوښتونکی دی. د دې امت شان او شوکت په دې کې چې موږ او تاسو دا امت دا موږ حکمران د توحید لارې باندې کولاویږي چې د قرآن پاک حکمرانی شي په دنیا باندې. د دجال نظام، د لوګي نظام، د جوارای دا نظام، د سودخورو دا نظام چې په دې ملک باندې مسلط دی دا ختم شي. جماعت اسلامي صرف د دې لپاره کار کوي او نن باندې چې دا مکمل او شو تاسو یې دا خو زما کلی
خو دا خبره د زړه درد ده پوه چې په دې وخت کې زمونږ علما کرام په هغه مسایلو کې اخته دي چې هغه د سر د امت مسله نه ده. ما سره سهار د دې علاقې یو لوی عالم دین کېناست، نو ما ته وویل چې کالر داسې او کالر سره ټای او پنسه داسې او ګیره داسې. ما ورته وویل مولانا صاحب اوسېږي په هغه ملک کې اوسېږي چې اکثریت د مسلمانانو دی، په پارلیمنټ کې ناست اکثریتي مسلمانان دي، بلونه پکې ټول پاسو د اسلام خلاف. سود د الله تعالی سره سبا او بیګا جنگ دی. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. دا پنځیر به ډېر ښه پوهېږي په دې آیت کې سبا او بیګا یې اوري. لیکن د الله تعالی سره چې دا جنگ کوي کوم خلک د دې لاس په څوک نیسي. د الله تعالی سنت خدا نه چې په خپل راوښي. د دین عاجز نه دی چې په ملائکه باندې منې کی، په بیمارو باندې مبتلا کی، لیکن ازمایښت زمونږ استاد اسلامي ریاست بلاغي لاس نیسي، اسلامي عدالت په تلګام چي په دې ملک کې نه اسلامي نظام شته او نه په اسلامي عدالت شته. په جمعات کې موږ خسته توحید بیان او ډېر ښکلی بیان دا غي تقاضي جمعات کې پوره کوو. و دې خوا کې شاه منصور کې صاحب عدالتونه دي، باقي کې کومه تقاضا چې د توحید مطابق ده. باقي کې لومبه کې تاسو له ظلم شوی او لاړ شي او خپل د درسي واړي تاسو باور وي چې وکیل راولې پیرنګي چې به ترجمان مال راولا ناس حکم به په عدالت کې مسلمان به ناس دي، لیکن غواړي انګريزي چې به ترجمان ځکه قانون د پیرنګي دی، نظام د پیرنګي دی. نورونه د دې امت ډېرې درنې ذمہ دارۍ. جمعات جوړ شو، الله تعالی دې پکې برکات واچي، لیکن الله تعالی دې د توحید او د هدایت مرکز دې وګرځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي د اخیری امت حال په حدیث مبارک کې بیان فرمایلی دي مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. جمعتونه خو به ډېر شاندار آبادي، منارې به تراغ وریتو پورې رسی، لیکن عالم به پکې ني، هدایت به چاته نه ملاويږي، د امت د ضرورت مسله به پکې نه بیانېږي، وړې وړې اختلافي خبرې به بیانېږي او دا د بېحیایي راخوره شوه، په دې وطن باندې زوروره شوه. زمونږ د زنانو د سر نه دوپټې کوزې کړې، سودخواره ګولیان ګرځي په دې وطن کې او د حکومت په سرپرستۍ کې موږ قرض غواړو او د سودخوارو نه غواړو او د اسلام د خطرناک ترین دشمن نه غواړو، یهود نه غواړو. او دې آیاتونه تاسو به اورېدلي چې اصل دشمنان د اسلام دا یهود دي، خو قرض د چا نه غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د علما کرام ناس، نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابي رضی الله تعالی عنہ چې څومره لوړ شاګرد دي او چې قرضدار به مولانا جنازه به کول، زما ستا جنازه به څوک یې موږ قرضداري کوو. دا د دې امت د شان خلاف خبرې دي، د دې امت د شان خلاف خبرې دي چې د قرضدار قوم مړېږي او د هغې مشران ولې د امت قیادت به څوک کوي. د اشار العقاید چې زمونږ په دې مدارس کې تېرو شپږو سوو کاله پړوي چې په مسلمانانو باندې دا واجب دي چې ځان یو مسلمان حکمران وټاکي. دا په مسلمانانو واجب دي چې به د مسلمانانو بنیادي ضرورتونه پوره کوي. دا اوس چې کوم ناس دي دله نه جنازه ورکړي نه ولا لمونځ ورکړي نه بانګ ویلی شي نه امامت کولی شي او دا په دې امت باندې دا مسلط ورو په دې باندې وفادار. زه خپلې خبرې ختموم. الله تعالی دې مال او تاسو ته عمل توفیق راکړي. زه په آخر کې د شیخ صاحب دا زموږ د جماعت اسلامي پاکستان رکن نور احمدین صاحب په دې صوبه کې خصوصا او په ټول بلکې عموما ډېر مساجد او مدارس آباد کړي او د ملګرو د تعاونونه غواړي په خپل تعاون باندې هم لګیا دي جوړوي. الله تعالی دې په مال کې په اولاد کې په عزت کې برکات واچي. الله تعالی دې موږ او تاسو له خیر راکړي. الله دې موږ د دې جماعت د آبادۍ د خیر نه محروم کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.